یو کس دے ابتدا کے سم دم وہ منزو دس بیم کو پسرات مستقیم روان بو خو لیکن سچل ور باندې او شو د صراط مستقیم نه وړې دو غډې وړې شروع کړلې او دا مرض نن سبا ډېرو خلکو کې موجود دی دا مرض ډېرو خلکو کې موجود دی او بل دا دی چې په دکې داسې عادت رالو چې د ښه او د بد په منځ کې هیڅ تمیز نه کوي نو نن سبا اکثر دغه بیماری زمونږ استادو مسلمانانو پښتنو رونو کې شتا لګیا به کار به کوي خو لیکن دا فرق بنه کوي چې دا خصیز دی او کبد سیز دی دا خدي او کبد دی د خ او د بد او تمیز ګور اخسته شوی دی خلکونه الله دې مونږ تاسو ساتي نو هر کار چې تکي سوچ بکې فکر بکې چې دا ښه کار کوم کدا بد کار کوما نو دا د ښه او د بد پمنس کې چې تمیز او فرق نه کوي نو دا د ګناهونو وجوي نو دغه قوت دغه طاقت او دا کیفیت چې د چانه اخسته شوی وي پاره کې د ښه او د بد تمیز نوي او د صراط مستقیم نه اوړېدلې وي په ګډوډو باندې روان وي نو دا به څنګه ټیک شي د دې لپاره علاج شته د مونږ وایو شته د علاج د لپاره قران کې الله پاک جل جلاله خودلې ده وهديناهم الصراط المستقيم دا مختصر آیات ده وهديناهم الصراط المستقيم دا درويشتمه سپاره کې ده آیات نمبر 118 او سورۃ الصافات ده د دې طریقه دا چې کوم مسلمان بندا بیلار شوی وي ګډه وړه خبرې کوي او د ښه او د بد تمیز پکې نوي نو دغه مسلمان د پاره با 314 ځل د آیات مبارکه وي په اوبو باندې و دم کی او تر هغه وخت په د باندې دا اوبس کی چې ترسو پوری دی ټیک شوی ني او صراط مستقیم ته واپس راغلی نوي پوښوي په دې باندې سوزل بدا آیات وي 300 او دیار لزل وهديناهم الصراط المستقيم د آیات دي او دا په ابو باندې دم کې او دغه ابوبا په دغه مسلمان باندې چې بیلار شوی دی ګډه وړه خبرې کوي دغه او د بد تمیز نه کوي هغه باندې به ترغه پوره د وبس کې چې ترسو پوری ټیک شوی